أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين محترم، لفظي ترجمه او ورسره مختصر تشریح. زمون په درسونو کې به ان شاء الله اختلافي خبرې نه وي. څوک چې دا ترجمه اوري د صدقه جاریه په نیت باندې د ثواب په نیت مخ کې شیر کوي چې خلکو ته دا قرآن ورسیږي. یا ایها الذين آمنوا يد ایمان والاو لا تقولوا موایتا سراعنا راعنا لفظا بلا شبهه دا وي مونږ ځکه ایمان نه راوړو دا يهود ویا تا تخپل شاګردان یعنی صحابه کرام راعنا ویا. راعنا دوله معناګانې دي من الرعونت په معنا د احمق العیاذ بالله قمقل دی معنا تبع اوړه او د رعیت نه په معنا د انتظار دي جاهلانو برعونت تاړوله یا رعینا زمون شپون کیا بيدبي د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مقصدو دارنګي بیا به خندل خپلو کې سعد بن معاذ د دې په لغت باندې پویدا یو ورځ تینا واوریدل پوی شو چې د استهزان دا ویل. نو سعد بن معاذ ورته ک بیا می تاسو نه دا لفظ واوریدو نو تاسو سټونه به درنه پرې کما. نو غي ویل چې تاسو وایا. آیات نازل شو یا ایها الذين امنوا يد ایمان ولا لا تقولوا موایتا سراعنا راعنا لفظا چې زمون رعایتو کې وقولوا وایتاسو انظرنا من انتظرنا چې انتظار وکړه زمونږه واسمعوا واوري خو پس ما د قبول سره پاوریدلو سره یعنی قبول کیا. او بيدبي د انبیاء چې دا کفر د استهزاء د انبیاء کفر دی. وللکافرین اشتره د پر د کافرانو عذاب علیم منا دردناک. اوس بل دشمنی د کافرانو بیان الہ العالمین ما یود من ما يحب محبوبا نغنی الذين وكسان كفروا چې کفر کړي د من اهل الكتاب د اهل کتابونه ولل مشرکین او نه مشرکان د عربونه دا محبوبه نغنی ان ينزل دا چې نازل کړي شي بار نازل کړي شي علیکم پتاسو باندې من خیر د خیرنا دلته خیرنا مراد نبوت ته د نبوتنا من ربکم د جانب د رب استاسونه ولی محبوبه نغنی حسدن د وجد حسدنا والله الله تبارك وتعالى يختص خاص كي برحمته بنبوته نبوت قلرا من يشاء چال ري چراده وشي. والله الله تبارك وتعالى ذو الفضل خوند فضل دي العظيم ليا. بلا شبه د دې داوا مشرکان ویل پیغمبر علی السلام امر کوي صحابو ته په یو کار باندې بیا یې منع کوي او په بیا امر کوي په خلاف داغه باندې زکه ایمان نه راوړي چې نن یو خبره وکي سبا بیا منسوخ کی. رب کریم جواب کوي د دې ما ننسخ هغه چې مونږه منسوخ کو مونږه من آیتنا د یو آیتنا یا بدل کو مونږه یا منسوخ کو مونږه من آیتن د یو آیتنا او ننسها یا هیر کو مونږه غیلرا. لکه سرنګي چې صحابه کرامو کې یو قوم د شپې ودرې دل تلاوت کولو ارست نه هیر شو بسم الله ویلا نو صورت ذهن ته نراتلو. سحر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تلاړ ټول خبر بیان کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته تلک سوره رفعت تلاوتها دا سورت چې ختم کړي شوی د تلاوت د دی او احکامها احکام د دی. نو ما ننسخ چې مونږه منسوخ کو مونږه من آیت یو آیت نو ننسها یا هیر کړو مونږه. ننسها ډیر معنا غانې دی او نو اخرها یا رست کو مونږه او نمحها یا محو کو مونږه یا نامر بترکها امر کړو په پر خودلو د دې باندې کوم یو معنا چې یادول شي. او ننسها یا هیر کو مونږه غیلرا ناتی نورولو مونږه بخیر غره منها داغینا یعنی په نفع کې په زیادت د ثواب کې او په سهولت کې او مثلها یا په مثل دا یعنی فی المنفعت په منفعت کې نفع کې. الم تعلم ایت علم نلری هر مخاطب ایت علم نلری ان الله یقینا الله تبارک وتعالى على كل شيء پرشید باندې قدیر قادر ذات ته.
علم تعلم ایت علم نلری مانا دادا چې بلکې خیلم لري استفهام تقریری ده ان الله یقینا بری تعالی له دلر ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو دا والارض د ازمکه وما لكم نشتر تاسو لرا یا معاشر الكفار ډلې د کافرانو من دون الله بغیر د الله نه من ولی سوک 200 په وخت د نزول د عذاب کې من ولی معنا من ولی سوک 200 یعنی صدیق 200 یا قریب سوک نږدې ولا نصير نسوک مددگار چې تاسو من کې د عذاب د الله نه بل قبه د دې دعوه چې دی سوال کولو پیغمبر علی السلام نه لکه څنګه چې بنی اسرائیل سوال کولو د موسی علی السلام نه کوم یو سوالات کولم وی مکرات فراخه کا دا غرونه لري کا دا مکرات فراخه کا بیا به مون ایمان راوړو دا صفا غونډه صفا مروه غونډه چې دا د سرو زرو جوړ کا بیا به مون پتا باندې ایمان راوړو بوله دا سوال کول ائتنا بکتاب من السماء جمله واحده مقتداسی کتاب راوړه په یو ځل سره لکه څنګه چې موسی علی السلام خپل قوم ته تورات راوړل په یو ځل سره دا قران خو لګ لګ نازلېږي بل سوالات کړو چې مونږ تا باندې هرگز ایمان نه راوړو تر دې چې الله تبارک وتعالى او دا فرشتګان په ډاګه ډیګه کې منتزان ښکارا کی ارین الله جارتن لک څنګه چې بنی اسرائیل ویلو موسی علی السلام ته رب کریم جواب کوي هم تريدون آیات تاسو اراده لریا ان تسالو دا چې تاسو سوال وکیا رسولکم د رسول خپلنا کما لک سرنګ سوئلا چې سوال کړي شه موسی علی السلام نا من قبل وړاندې د دینه داسې بیکاره سوال کوله استهزاء د پیغمبرانو به کوله د پیغمبرانو استهزاء خدا کفر دی ومن رغس يتبدل الكفر يستبدل الكفر يستبدل چې بدل کی الكفر كفر لرا بالایمان په ایمان سره یعنی ایمان ورک او کفر واغست فقد پتاکید سره ضل من اخطا خطا شو ده سوا السبيل من وسط الطريق درمیان لارینه د خطا شو چې اسلام ده ود کثیر محبوبه غنی ود معنا محبوبه غنی کثیر ډیرا یعنی ارمان کوي ډیرا من اهل الكتاب د اهل کتابنا لو يردونکم د دې خبر ارمان کوي کاش چې واپس وګرځي تاسو لرا من بعد ایمانکم رست د ایمان تاسو نه کفارن کافرا یعنی بعد د ایمان نه رست د ایمان نه چې تاسو مرتد کی دا کافران دا محبوبه غني دا د احد د غزوین بعد نازل شوی دی حذیفه ابن عمار او عمار ابن یاسر د يهودو څخه خلق دي تراغله ورته وی او یا کسان مو شهیدان شو په جنگ احد کې نور حالات مو خراب دي واپس زمون دین ته واړیا آیت نازل شو ود کثیرنا محبوبه غنی ډیرا ارمان کوي ډیرا من اهل الكتاب د اهل کتابنا لو يردونکم دا چې تاسو واپس وګرځیا یا معاشر المؤمنین ډلې د مؤمنانو ای صحابه من بعد ایمانکم رستد ایمان تاسو نه کفارن کافرا ولی صد پر حسدن یحسدونکم حسدن دی حسد کی تاسو سره په حسد کولو سره داس حسد من عند انفسهم چې جانب د نفسونو د دې طرف نه ده یعنی د دې نفسونو خبيثو دي ته پدې باندې امر کړي ده من بعد ما رست داغنا تبینا چې واضح شوه ده لهم دلرا الحق حق په تورات کې چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم رښتینی پیغمبر ده او دین د دې حق ده دا ورته په تورات کې واضح شوه رب کریم فرمای فعفو پس عفو کوي یعنی فترکو پریک دی دی لرا وصفحو درگذری کوي یعنی اعراض کوي تنه مخاړوي بعض مفسرین ودا د آیت منسوخ غني پایت د قتال باندې پایت د جهاد باندې دارنګ ابو العالیه ربی ابن انس قتاده رحم الله دا منسوخ دی بیا آیت السيف پایت د توری باندې لك فقتل المشركين قتل کوي مشرکان الله حيث وجدتمهم چرته چې تاسو مونږ کړل
فاعفو پس عفو کوي یعنی فترکو پریک د دی لرا واصفحوا درگذری کوي راس کوي حتی ترغه وخت پوری یاتی الله شرط لو کړي الله تبارک وتعالى بامره من بعذابه پازاخ پل باندې په جهاد سره په قتال سره یا په جزیه سره یا په جلا وطن سره چې د وطن نه وباسي دا يهود ان الله یقینا الله تبارک وتعالى على كل شيء پر شی باندې قدیر قادر ذات دی کنن دا يهودي قوي دي دا مؤمنان به واپس قوي کې نو ان شاء الله قوي شي وي دي ان شاء الله قوي کیږي با او په جهاد باندې با تاسو غلبه راځي واقيموا الصلاه قائم ومن زلل الله واتوا الزکات ورکوي زکات لرا د بنا د اسلام دي دا شیزونه چې تاسو کوي نو هر کار به کې به تاسو کامیاب یې وما هغه تقدموا چې تاسو مخکې کړي دي لانفسکم د نفسونو تاسو د پاره من خیر د خیرنا لکه طاعت شو عمل صالح شو نیک عمل چې تاسو کړي دي تجدوه نو مومي به تاسو ثواب دا غیلرا عند الله پنځ د الله ان الله یقینا بری تعالی بما پاغس تعملون چې کوي تاسو بصیر منا بنا ده فیجازیکم بدلی بدل درکیا بل حماقت د دې بیان الہ العالمین وقالوا ويدي لن يدخل الجنه هرگز به داخل نشي جنت الا مگر من هغه سو کان چې يهودن من يهودینا وفد نجران د مدینه منورې يهوديان خپلو کې وفد نجران او د مدینه منورې يهوديان خپلو کې لانجه جوړه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په وړاندې نصرانيان ویل څوک چې نصرانی نه وینو جنت ته نشیتله يهوديان ویل چې څوک يهودي نه وي جنت ته نشیتله وقالوا ويدي يهود ونصارى لن يدخل الجنه هرگز با جنت ته داخل نشي الا مگر من هغه څوک کان چې يهودن من يهودي او نصارى یا نصراني رب کریم فرمای تلک امانیهم دا باطل ارزوگان د دې خواهشات د دې باطل خواهشات دي ام تقولون على الله ما لا تعلمون وایتاسو په الله باندې غدرو لا تعلمون صحته چې تاسو داغه په صحت باندې هم نه پوهیږئ قلت ورته وای پیغمبر علی السلام هاتو راوړې برهانکم حجتکم دلیل تاسو په دې خبره باندې چې يهودي به جنت ته ځي او نصراني به جنت په دې باندې دلیل وروړي ان کنتم صادقین کچره یې تاسو رښتینی رب کریم جواب کوي بلا معنا نعم او يدخل الجنه غيره غير د يهودي او نصراني نه به جنت تزي ليس الامر كما قالوا امر داس نه دی لکه څنګه چې دی وای من هغه سوق اسلم من اخلص چې خالص کړو وجهه دینه دین خپل لله خاص الله لرام وهو د چې محسنون مخلص اخلاص پکې او په عمل کې اخلاص وو زکه چې عمل قبل دو د پر یو شرط دا دی چې تا کې به اخلاص وي کچرستا عمل موافق د شریعت په ظاهره کې او په عمل کې د اخلاص نه وینو دا عمل عند الله مقبول نه دی مردود دی لکه د منافقانو عمل يراؤون الناس وشي چې خلکو ته خودلو اخلاص به کې نه وکنه نو بلا او نعم منا داخليږي به جنت تمن هغه سوک اخلاص اسلم منا اخلاص چې اخلاص ورکی وجهه و دینه دین ددکی لله خاص الله لرا وهو د محسن من مخلص یا مؤمن ابن عباس یو موحد د شرک د شبهات و نمزان ساتلو یا اسلم گردن نهادکو وجهه ذات خپل دا بدن ټول بدن الله ته گردن نهاد کو لله خاص الله لرا وهو د محسن نیکوکار او موحد یا مخلص کوم معنا چې یادول شي فله پس د پر اجر د دې عند ربي پنځ رب د الله اجر ورکیا ولا خوف اس يربني عليهم پدی باندې ولا هم نبوي دي يحزنون چې خفشدي الله تبارک وتعالى دې موږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي